الله رب العزت تمام مخلوقات په دې مخته ځمکه باندې پیدا کړي دي. هر شی موږ ته په نظر باندې راځي. که انسان دی نو انسان الله رب العزت پیدا کړی دی او انسان موږ ته په نظر باندې راځي. دغه رنګې نور مخلوقات دي، تمام مخلوقات موږ ته په نظر باندې راځي او موږ یې وینو. الله رب العزت موږ ته په نظر باندې ولې نه راځي؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه یو یهودي تپوس وکړه، وایي ستاسو رب دا خو یو ذات دی، نو دا موږ ته په نظر باندې ولې نه راځي؟ موږ یې ولې نه وینو په دې دنیا کې چې دا زموږ الله دی؟ موږ یې ولې نه وینو په اسمان کې چې دغه رې زموږ الله موږ ته راښکاره شه؟ دا یو یهودي تپوس وکړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل عقلي جواب یې ورکړه. عقلي بعضې خلک داسې دي چې هغوی له به عقلي جواب ورکوي نو مني یې، نقلي جواب هغوی نه مني چې دا دنیایي سترګې دي او په دې باندې ته الله نه شي لیدلی او الله رب العزت په دونه پردو کې دی ته ونه وی. عقلي جواب یې ورکړه او ډېر ناشنا جواب یې ورکړه. ورته یې وفرمایل وایي ته نور ته وګوره، نو چې هغه نور ته پام کوه نو نور ته خو پام نه کېږي، نور تیز یې رڼی تیزه یي، نو هغه یهودي ته وویل نور ته خو کتل نه کېږي. علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وایي ګوره هغه خالق دی، الله رب العزت خالق دی او دا نور دا مخلوق دی. ته په دې سترګو باندې مخلوق ته نشې کتلی، دومره رڼا ده، دومره شعاع پکې پرتې دي چې هغه ته نشې کتلی. الله رب العزت خو دې نه په څو چنده باندې ښایسته دی. د الله رب العزت رڼا د نور خو دې نه په څو چنده باندې سیوا ده، نو هغې ته به ته څنګه په دې سترګو باندې وګورې؟